د دې عشرې په داخلېدلو سره په بعضې مسلمانانو مؤمنانو باندې څه پابندیانې دي. په حالت د احرام کې په حاجي باندې هغه پابندیانې دي، او چې کوم په حالت د احرام کې نه دی معنی ده د حج له نه دی تللی په کور کلي کې دی، خو دا عشره پې داخله شوه او دې یو عمل کول غواړي، نو بیا به دې باندې یو څو پابندیانې دي د شریعت د طرف نه چې دا به نه کوي دا عمل. حاصل دا هغه حدیث داره اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي، دا حدیث په مختلفو الفاظو باندې را نقل دی. کله چې په تاسو کې یو تن په دې عشره کې داخل شي او اراده کوي په تاسو کې بعضی چې دا وزیحه او قرباني وکړي، نو بیا د دې لپاره دا فلا يمس من شعره، دا به د بدن او د مخ د هیڅ د بدن د هیڅ حصې نه به یختنه علي، وبشره او د بدن د نور حصو نه به هم څه یختنه علي. او په بل روایت کې دی فلا يأخذن ظفرا، نوکان به نه کټ کوي. او په بل حدیث کې دی ولا يقلمن ظفرا، په یو حدیث کې دی نه به نوکان اخلي، په بل کې دی نه به کټ کوي. معنی د اغستلو څه شی یعنی کټ کوي به نه، دا حدیث ته بل تفسیر او تشریح کوي. وفي روایت او بل روایت کې دس راغلی دی من رأى هلال ذي الحجه، چا چې میاشت د ذوالحجې ولیدله و اراد ان يضحي او د اراده وکړه چې د قرباني وکړي، نو فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا، د یختونه د نوکانونه حاصل دار د بدن د هیڅ شي نه بسناله. او دا چې کوم د حدیث کې بیان شوی دی د فطرت کارونه وای، لکه مثال برید جوړول، دغه شان د ترخونو ویختل لري کول، زیر ناب، دغه شان نوکان کټ کول، دې ته د فطرت امور وای. او چې کله دا عشره داخله شو ته د دې عمل اراده لري چې د الله په لار کې دا قرباني ورکم، نو خپل بدن بم صحیح سلامت د دې نه وساتي. په دې کې حکمت سره والله اعلم ډېر حکمتونه دي، الله ته معلوم دي. او یو حکمت اکثر علماء دا بیان کړي چې په دې عمل سره کېدای شي انسان ته هغه بدله میلاوه شي لکه کومه بدله چې الله رب العالمین په حالت د احرام کې حاجي له ورکړي. کله چې حاجی حالت د احرام کې راشي نو دی به په بدن باندې نه عطر لګوي، نه به د بدن نه یاختالي، نه به نوکان کټ کوي، هیڅ هم د بدن نه لرې کوي. دا عمل ولې د حاجی لپاره الله غوره کو؟ ځکه چې دا د عرفات د غونډۍ ته راشي که نه، د عرفات د ورځې له چې دا نهمه د ذوالحجې جوړېږي، نو د 2 ورځې تقریبا تیرې کړي، اتمه باندې راوتی، په نهمه باندې دلته رسېدلی، نو د اکثرو دا خلکو دا یختم ګډوډي، دا حالت هم ګډوډي، لکه یو مسکین او غریب ته جوړ شوی. اگر چې ځان ته به ډېر مالدار هم وي، خو په دغه ټیم کې داسې یو غریب او مسکین دی چې الله پرې ډېر رحم کوي. نو که ته دا حالت دې جوړ کړو، په داسې حال کې الله له قرباني ورکړي، دعا ترې وغواړې چې الله له قرباني راله قبوله کړه، نو بعیده نه ده د الله د رحم نه چې هغه اجر هم دله درکړي او دا قرباني هم دې داخله کړي. نور د دې څه چې کوم متعلقات انشاءالله د اتوار د ورځې نه به مونږ مستقل د دې متعلق دروس شروع کوو، د ماسپښین د مون نه مازدیګر د مون نه بعد نیمه ګنټې پورې انشاءالله کوم ضروري احکام او مسایل چې دا به په هغې کې بیانېږي، نو کوم مسلمانان د دې شوق لري هغې کې بیا حاضري وکړي. داسې خطبه و خطبه کې صرف دومره چې نشاندهي وشي او بعضې ضروري اعمال چې د هغه د وخت سره مناسبت لري او د میاشت د نوي کېدلو سره مناسبت لري چې د هغې بیان وشي. الله رب العالمین نه دعا غواړو چې الله دې دا خبرې زموږ او ستاسو په ژوند کې راولي، الله دې زموږ او ستاسو نه راضا شي، الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو نه چې څومره ګناهونه شوي الله دې معاف کړي او الله دې موږ له طاقت راکړي چې د نورو ګناهونو نه من الله بچ وساتي. او الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو پیشي په خپل دربار کې داسې وګرځي چې موږ او تاسو الله له مخامخ ورځو، الله معاف کړي او الله ته معاف بندگان ګرځېدلي. اقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا.